بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سورة البقرہ 62 نمبر آیت د اتم رکوع شروع شو. ان الذین بیشک اغا کسان آمنو کم خلقو چی ایمان راوڑے والذین واغ خلق هادو چی یهودیت اختیار کرے والنسوارا او یا عیسایان نسوارا دی والصابئین او صابئین یعنی سیکولر خلق دے. من کم خلق چی آمن ایمان راوڑو باللہ پا اللہ والیوم الآخر او پورد آخرت وعمل او ویکڑا صالحا یعنی عملا صالحا خیست عمل خکل عمل دا قرآن دا سنت موافق عمل پلهم نو دا دوی دا پاربی اجرهم دا دی اجر عند ربهم دا دی دا رب سرا ولا خوف نبیری علیہم پدوی ولا او نبهم دوی یحزنون غمجن کی اقبل عمل بانے. و ایزو یاد که ها وقت اخذنا چه منگو واغستا میساقکم مضبوط وعدستا سنا ورفعنا او چتم کلو فوقکم دا پاس پتاسو التورا کوه تور او میل درتا چه خضو ونسی ما اغس آتیناکم چه در موکل دل بقوت پا مضبوط عمل سره وذکرو او یاد ساتی ما اغ تعلیمات پیه چه پدی کری لعلکم د دې د پاره تتقون چې ځان د جهنم د اور نه بچ کې تقوا اختیار کړي. ثم بیا تولیتم پشاشوي تاسو د خپل اقرار نه من بعد ذلک رسر دغنه فلولا کچرتنه فضل الله د الله تعالی فضل علیکم پتاسو ورحمته د الله تعالی رحمت لکنتم نویب تاسو وس من الخاسرین د تاوانیانو نه تباشی بوئ. ولقد علمتم تاسو خو پیجنې الذین اغه خلق اعتدوا چې هغه زیاتې کړو منکم ستاسونه په سبت د خالد ورځې په باره کې بنی اسرائیل فقلنا منګ ویلو لهم غیتا کونو شی قردة شادوغان بطور سزا خاسئین ذلیل فجعلناها منګ وګرځول دغه خلق نکالن ذریعه د عبرت لما د هغه چا د پاره بین یدیها چې په هغه وخت کې موجودو وما د هغه چا د پاره خلفها چې په راتلونکي زمانې کې به راځي وموعظة او ومګرځو نصیحت للمتقین لپاره د متقیانو. وإذا یاد که هغه وخت قال چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې ذبح کوي بقرة یوه غوا قالوا نو ویل دوی اتتخذنا آیة نیسي موږ هزوا په ملنډو قال پیغمبر ورته وویل اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله سره ان اکونه چې شم من الجاهلین جاهل. قالوا هغوی ورته وویل ادعو وغواړه لنا موږ له ربک د خپل رب نه یبین چې سپا سپا بیان کړي لنا موږ ته ما هي دا څنګه غوا ده. قال موسی علیه السلام ورته وویل انه دا الله یقول وایي انها چې دا بقرة داسې غوا ده لا فارض چې نه بوډۍ شوې ده ولا بکر نه بالکل سخی ده عوان درمیانه ده بین ذلک د دواړو په منځ کې ففعلوا وکئ ما هغه حکم سرته ورسوئ تؤمرون چې تاسو ته حکم شي. قالوا هغوی بیا وویل ادعو دعا وغواړه رب لنا د موږ دپاره د خپل رب نه یبین چې نور بیان کړي لنا موږ ته چې ما لونها د دې رنګ څه دی. قال نو پیغمبر ورته وویل موسی علیه السلام انه شان دا دی یقول الله وی انها بقرة دا داسې غوا ده صفراء چې رنګ یې زیړ دی فاقع ځلېدونکی دی لونها رنګ دی تسر او خوشحالي الناظرین کتونکي هر سړی وایي چې زما وی. قالو نو دوی ورته بیا وویل ادعو لنا موږ له دعا وغواړه ربک د خپل رب نه یبین چې نورم راته بیان کړي لنا موږ ته ما هي ماهیت د دې ان البقره دا غوا خو تشابه ګډه وړه شوه علینا په موږ و انه موږ ان شاء الله که د الله اراده وه خوښه شوه مشیت یې لمهتدون موږ دا کار کوونکي یو لار موندونکي یو. قال نو موسی علیه السلام ورته وویل انه شان دا دی یقول الله وی انها بقرة چې دا غوا د لا ذلول چې نه کمزورې شوې د تثیر الارض د پټي په اړولو ولا تسقي الحرث او نه د پټي په اوبه کولو مسلمة روغه رمټه د الله شیته هېڅ عیب نشته فیها په دې کې. قالو نو قوم ورته وویل الآن اوس د جئت راوړه بالحق ټیک خبره فذبحوها ذبح یې کړه وما کادو قریبا و یفعلون چې دې کړي وي. و ان شاء الله یې ووایو نو الله ورته توفیق ورکوي.